نو چې کله هم تاسو ته څه مشکل مصیبت غم یا څه پریشانی مخې ته راشي تاسو پکې مبتلا شئ نو فورا دا عمل شروع کړئ. الله رب العزت به د دې عمل په برکت سره تاسو د دې راغلي مصیبت غم مشکل نه الله رب العزت تاسو ته نجات درکړي. دا داسې عمل دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به پخپله هم کولو. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به کله څه مشکل یا څه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمندو مسلمانانو ورونو، مصیبتونه غمونه پریشانیانی مشکلات دا د الله رب العزت د طرف نه وي او دا په هر مسلمان باندې راځي. نو نن درته په دې ویډیو کې داسې عمل ښیم چې کله په تاسو باندې څه مشکلات غمونه مصیبتونه راشي نو تاسو فورا دا عمل کوئ. الله رب العزت به د دې عمل په برکت سره تاسو د دغې راغلي غمونو مصیبتونو مشکلاتو پریشانانو نه تاسو ته الله رب العزت نجات درکړي. او دا داسې عمل دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به پخپله هم کولو. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به کله څه مشکل یا څه پریشانی یا څه مشکلات مخې ته راغلل نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به پخپله دا عمل مبارک کولو. په دغې سره به الله رب العزت بیا هغه راغلي پریشانیانې مصیبتونه ختمول. او حضرت یونس علیه السلام چې کله د مهي په خیټه کې و او ډېرې د مشکل سره شپې ورځې تېرېدې ډېر په مشکل حالاتو کې و نو هغې دا عمل شروع کو. الله رب العزت د دې عمل په برکت سره هغې ته نجات ورکو. تاسو ته چې کله هم تاسو ته څه مشکل مصیبت غم یا څه پریشانی مخې ته راشي تاسو پکې مبتلا شئ نو فورا دا عمل شروع کړئ. الله رب العزت به د دې عمل په برکت سره تاسو د دې راغلي مصیبت غم مشکل نه الله رب العزت تاسو ته نجات درکړي. عمل ډېر مختصر دی. 18مه سپاره کې یو آیات مبارکه دی چې هغه ډېر اسان دی. تاسو خیم بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. ډېر اسان دی. یقینا چې ټول مسلمانانو ته به انشاءالله یاد وي، اکثر مسلمانانو ته دا یاد وي. نو دا عمل کوئ. د دې عمل کولو بهترین ټایم چې دی نو هغه د سحر چې کوم مونځ دی د سحر او د سحر مونځ د فرض او سنتو ترمنځ چې کوم وخت دی په دغه وخت کې دا عمل کوئ. انشاءالله د دې په کثر به الله رب العزت تاسو ته د دغې غلي غمونو مصیبتونو